الحمد لله نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة مدمن خمر ولا منان ولا عاق أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم زما د وی ورسکتونکو ناظرینو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمونږه نن په دې ټاپک باندې درس دی او په دې موضوع باندې درس دی چې الله رب العالمین جنت ته درې قسمه خلق دا نه داخلي او په کار چې یاره دغه وپېژنو او د دې نه ځان وساتو چې الله رب العالمین موږ جنت ته نه داخلي، نو بیا د دې متبادل لاره سره چې هغه جهنم دی. نو الله رب العالمین دې موږ جهنم نه وساتي او الله رب العالمین موږ ته جنت ته داخل کړي او جنت فردوس ته الله رب العالمین را نصیب کړي. حدیث کې درې قسمه خلق ښودل شوي دي. یو په دې کې هغه سړی دی چې هغه به جنت ته نه داخلېږي چې هغه همیشوالی د شرابو کوي. یو سړی دی او شراب څکي، که د توبه ویستله نو بیا خو بېله خبره ده، ځکه چې یو بنده الله رب العالمین ته توبه وباسي د هر یو عمل نه نو الله تعالی یې معاف کوي. نو که د شرابو نه توبه ویستله نو الله تعالی به یې معاف کړي او جنت ته به داخل کړي که دله مرګ راغی. که یو سړی داسې دی چې هغه همیشه لپاره شراب څکي او په دغه ټیم کې دله مرګ راغی، ځکه چې د مرګ خو هېڅ پته نه لګي په څه ټیم کې الله رب العالمین خپل بندګانو له مرګ راولي، د دې هېڅ پته نه لګي. نو د دې د وجې نه چې کوم یو بنده هغه شراب څکي او دله مرګ راغی، نو دا به الله رب العالمین جنت ته نه داخلوي. نو چې جنت ته نه ځي نو کوم ځای ته به ځي؟ جهنم ته به ځي. ډېره د خطرې خبره ده. نو په کار چې زما نوجوانان چې کومه دي، الحمدلله زمونږ په خیبر پښتونخوا کې خو الحمدلله د سره شرابو داسې یو ماحول هغه نشته، خو لیکن ښکته په دې پنجاب په دې علاقو باندې د دې شراب یو ماحول او یو هوټل لګېدلی وي او دغه په هوټلو کې ملاویږي. نو په کار چې دغه ویډیو هغو ته هم ورسوي چې د شرابو نه ځان څکي، د دې نه ځان وساتي، د دې ګند نه ځان وساتي. ځکه چې حدیث کې راځي چې دا شراب چې دا د ګناهونه جمع کوونکي دي. مطلب دا چې د دې شرابو په وجه باندې د انسان نه ډېر ګناهونه واقع کېدای شي. د دې په وجه باندې بیا سړی خپل خور هم نه پېژني، خپل مور هم نه پېژني، خپل پلار هم نه پېژني، که په چا باندې بیا سرپه نه کوي. په کار چې د دې نه ځان وساتو نو دغه سړی الله رب العالمین جنت ته نه داخلوي چې کله په دې ټیم کې دله مرګ راغی. دویم نمبر هغه سړی چې چا سره یې ښېګړه کړې وي، چا سره یې احسان کړی وي، پیسې ورکړي دي، نور څه ښېګړه ورسره کړي وي او دا ورته بیا سړی هېڅ باته نه کوي. لکه مثال په طور باندې یو سړی دی تا وله 50,000 روپۍ 20,000 روپۍ قرض ورکړي دي، 10,000 هر څومره چې دې ورکړي نوره ښېګړه دې ورڅه کړله، او بیا داسې یو موقع راشي او هغه ستا یو خبره نه مني، یو کار نه کوي، او ته ورته وایې چې یاره ولې ما ستا سره داسې نه وکړ، ما تا له هغه 10,000 روپۍ نه وي درکړ، ما تا له هغه 10,000 روپۍ نه وي درکړ. نو دا تا څه وکړه؟ خپل عمل دې وزباتونه چې دغه زباتونکې دا به په دې ټیم کې دله مرګ راغی او د دې عمل نه توبه به یې نسته نو دا به چېرته ځي؟ جهنم ته به ځي، جنت ته نشي داخلېدی. نو په کار چې د دې عمل نه ځان وساتو. اکثر موږ پښتانه چې کوم یو نو دا موږ څه کوو؟ دا زباتنه کوو، نو زباتنې نه ځان ساتل پکار دي. درېیم نمبر هغه سړی دی چې هغه د مور و پلار نافرمانه وي. د مور و پلار نافرمانه ځکه چې الله رب العالمینو نه مور و پلار د الله رب العالمین چې کله یعنې مطلب دا چې کله الله رب العالمین په قرآن مجید کې د خپل خبره ذکر کړله زما عبادت وکړئ، د هغه سره سمدستي الله رب العالمین د مور و پلار په باره کې هم خبره ذکر کړله، ځکه الله رب العالمین دوی له اوچت مقام ورکړی دی. او تر هغه مور و پلار څه کې هغه ازارې او هغه ته تکلیف وررسي، هغه ته وهل ټکول کوي، دا خو ظلم دی. نو دغه بنده چې کله د دې نه توبه ونه باسي، د دې مور و پلار د نافرمانۍ نه په دغه ټیم کې دله مرګ راغی نو الله تعالی به جنت ته نه داخلوي. نو چې جنت ته نه داخلېږي نو چېرته به ځي؟ جهنم ته به ځي. نو په کار چې دا درې واړه خبرې یادې کړو او دا د نور ملګرو سره څه کړو؟ دا شیر کړو. نو په کار چې په دې باندې څه وکړو؟ خپل اول عمل وکړو او دا بیا نور ملګرو ته څه کړو؟ شیر کړو.